وتی ورکا کوم دا کسان نه دي دا بری خوراک کوي ان شاء الله دا کوم د کلمبار کاندید کنه او زه غدم نه دی او سلیم نه دی چې ډورم کې یاد بکې از راځي به ان شاء الله تلاوت خاطر خدایا د دوی دا چې کوم روزګار د شوق ذکر برکت پیدا کړي د دې خلکو د سہولت لپاره کړی دی الله خلکو ته فایده ورسول کی او الله دوی هر قسم نقصان تاوان خفقان بجتنه محفوظ وساتي راغله دا ټول ملمانه ملګری خاص کر الله خان شیخو دوی را ټیم الله ټول کامیاب کړي الله دې علماء کرام زندگی کې برکت پیدا کړي او کریم الله امجد جی صاحب او دې ملګری چې دا کوم کار کوي خدای دا هر قسم بجتنه محفوظ وساتي بدنامي نه محفوظ وساتي ترقی ورته ور نصیب کړي الله بند بیړې روانه کړي روانه بیړې مخ په ترقی کړي حلال روزګار دته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سم دعاګانې کړې دي الله دې په حق قبول منظور کړي الله مونږ ټول دې نروغ رحمت بخښل شي واپس کړي ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو دغه د پیر صاحب خصوصي دعا باقاعده چې کم دینو پیته کټ شوله دې خوا زمونږ نه امن کالوني یو ډېره زبردسته دې خوا ته زمونږ نه سالار ګراونډ او په یو داسې لوکیشن باندې دا هوټل چې د ټولې 400 د خلکو دپاره یو پرسکونه ځای شاته زبردست د ناستې پروګرام نو دې دا ایمان کیفي ده ایمان چای ایمان کبار څه چې کوم دی مینیمارټ کې به هر څه چې کوم دی تاسو ته ملاویږي نو پیر صاحب دغه پوښتنه کومه حلال روزګار امجد جي صاحب دلته کې روزګار روان کړ یو شمېر کسان ځان سره په روزګار کړل یو سرمایه کاري یې وکړله که نه اکثره خلک ملاوټ کوي دوکه کوي په دوکه باندې په شاټ پټ کې ځان مالداري په دې موقع به څه میسج ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم اول نو خبره دا ده چې دې کې یوازې دا سره امجد جي ته فایده را بلکې خبردار چې دې کې څومره په دې لار باندې خلک تیریږي دا یو مین روډ دی هغوی ته هم فایده ده بل دې سره چې څومره خلک روزګار کوي هغوی ته هم فایده ورسي د هغوی کور کې به مطلب سیروړو دا ضرورت پوره کیږي ان شاء الله او دوی حلال روزګار کوي او دغه شان یو صحابیو او هغه براتلو په بازار کې به د خپل باندې سوغات یا ترکارې خرڅولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک له عمراتلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه صحابي سره دومره مینه وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک بازار ته تشریف راوړو او دغه په سترګو باندې داسې لاسونه کېغوستل او سترګې وله پټې کړې ورته ویې زه څوک یم هغه ورته ما خو نه پېژندې بیا ورته ویي نه ما به پېژنې خامخا هغه وایي ما ښه پېژندلی خو ما ځان غلی کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په دې سینې پسې مې خپله ملا مږله وی اخر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ته وی چې زه په خپله عقاید جهان صلی الله علیه وسلم یم یعنی گویا هغه صحابي هغه روزګار دومره ښکلي د الله رسول ته هم خوښ و چې هغوی هم ورسره دومره مینه کوله یعنی گویا دا امق شانتي یو مثال دی چې دلته کې دا د ترکارې او د دې چایو دا پوره تنظیم کیږي الله دې نقصان نه وساتي او الله ترقي ورته ورنصیب ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو دغه زمونږ خصوصي بل میلمه دغه نه به دغه پوښتنه کوو د هوټل د دې علاقې دپاره دې لارې دپاره او بیا خو شاته امن کالوني ده دې خوا سالار ګراونډ دی نو څه به وایې په دې موقع السلام علیکم او دا نن ډېره د خوشحالۍ موقع ده چې زمونږ د امن کالوني سره خوا کې او داسې زبردست هوټل کولی شو او ډېر بهترین زمونږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده او باقي دې سره چې دا کوم خوا کې کلي دي که هغه حلیم آباد دی که هغه عثمانزو بایپاس دی که ملک شاپ دی نو یو ټول دې ځای کې داسې هوټل نه و چې په هغې کې کویټه چای هوټل شي مینی مارټ شي داسې نور د دنیا څیزونه نو دا د دې علاقې دپاره ډېره ښه خبره ده زمونږ دپاره ډېره ښه خبره ده او الله پاک دې دوی له نور دغه ورکړي توفیق شي نور هم ښه کړي نور هم ښه کړي نو دا د ټولو علاقې دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره نن ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو تاسو ته موږ ښایو چې دا کوټه چې دا کاریګران چې کم دی نو دا وله موږ ښه زبردست کاریګران چې کم دی نو هغه راوستي پراټه به میلاویږي انډه به میلاویږي 40 ګنټې به کولاو وي دا روانه روجه ده ټوله شپه به کولاو وي او بل د ځوانانو دپاره چې کم دی نو ډېر زبردست دی دغه میلمانه راغلي د زنانو دپاره شاته د پردې انتظام چې کم دی نو هغه شوی دی او امجد راشه که نه دا امجد چې کم دی زمونږ ملګری دی ګرانو کتونکو بلکې د دې هوټل درته زه وایم ښه زه به وختن په وختن به راځي به دا د زما اشنا هم راغی ښه اشنا چې کوم دی راغی امجده څه به وایې په دې موقع اول خو له تاسو مو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلي خدای مو بخښه الله ډېر خوشحاله کا او بیا د ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم چې موږ سره په دې دغه کې شرکت وکړو ډېر په خوشحالۍ او ډېر په مینه راغلي دي او انشاءالله دې سره چې کم په دې بورډ باندې څه موږ ورکړي دي
نو ان شاء الله دا به دلته ملاویږي او خو صفا او زبردست او په ریټ باندې به ملاویږي مناسب ریټ باندې صحیح خو په مناسب ریټ د ټول 400 به سسته ترین هوټل وي او په ټوله 400 کې به بهترین لوکیشن باندې په پرسکونه ماحول کې به تاسو خوراک کوي نو ګرانو کتونکو بالکل لا تلیج لزګ او جی ورکا جی ورکا ادا چې کوم دینو زمونږ آشنا دلته کې راغلي دغه ګوره پولیس والا امرالل په پولیس والا ما غري چیس ورته ونیسه کې امراله کراواله صاحبانه په دې باندې زبردست چې کوم داله کودريګه چې په پیسکو په دې باندې او دغه زمونږ ملمانه دي وګرانو کتونکو دا زمینګ کړی دا ان شاء الله دا کوم دا کسان نه دي دا بری خوراک کوي ان شاء الله دا کوم د کلمبار کاندید کنه او زه غدم نه دی او سړیم نه دی چې ډورم کې یاد پکې از راځي به ان شاء الله دا زمینګ خونه کړی و زمینګ خو وارم نه دی سړیم نه دی ان شاء الله خو پکې ان شاء الله الحمدلله دا تاسو خپل نارینه زنانه یعنی چکر وخت د منځه بایپار ډیر زبردست دی او دی دا داس یو لوکیشن دی چې دلته کې ناس نه خو به کرکټ هم ګوري دی خو د چې اسی امن کالونی ته ګوري نو مړه بس ډیر زبردست ځای دی کنه نو ګانو کوتونکو نورې خبرې به بیا کو بیا برازو او دغه هوټل باقاعده افتتاح شو په ډیرو مبارک لاسونو باندې شولا ختم القرآن شو او ایمان کیپی ایمان پراپرټي او ایمان والا چې کوم نه تاسو ته بدر په 2 لک روپیا سوزکی هغه خبره ده په 2 لک روپیا سوزکی تاسو ملاویږي او دا مینی مارټ په هر څه په دې بورډ چې سړي دا تاسو ملاویږي